اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر دیا بس 13. قد کان لکم آیتن تحقیق سر وستا سد پارا آیتن یو عظیم نشانی یو نمونہ ہوئی ہوتا مین سیمپل فی فیتین پاغدو ڈلو کے التقطا چی دوال یو بل سر ملاقی شوی یو بل سر مخ پو مخ شوی. واقعہ داوا چی پیغمبر علیہ السلام کله د مکه معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شو او د یو اسلامی ریاست بنا او بنیاد کې خود مشرکین مکه د روز اول نه بداغه خلاف د سیسی او کانسپیریسیز کول کله به یو قبیله پاسوله دغه خلاف چې سټربل پیدا کی کله به بل قبیله پاسوله. پیغمبر علیہ السلام حکمت عملی سره یو گروپ د آرمی هغه به هغه قبیله طرف ته مسلح ورولېګو چې دا قبیله کنټرول شي means to show them that we are very much ready. نو چې کله دوی بلالل نو قبیله به دباو شو چې دوی غافله نه دي. خبره زم چې هغه واقعا ده صحیح او عجب وخت دی دیو چې احمد ران درسره دا یو خبره. دویمه خبره چې په مدینه منوره کې دنه د يهودو درې مشهور قبیله بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه دا په مدینه منوره کې اوسېدي. دا د اسلامی ریاست شهریانو او د کانسټیټیوشن یا د ټریټي په اساس د ذمہ دارو د دې چې دغه اسلامی ریاست پروټیکشن او ډیفنس وکړي. دا ذمہ داری و خدایم د روز اولنا د ریاست د داخل نه به دسیسه کولې د پیغمبر علیہ السلام خلاف او داغه دشمنانو سره به ملاتړ او مرګرتیا ساتله. پیغمبر علیہ السلام په مختلفو مواقعو دایته وارننګ ورکو. لومبنه وارننګ دای بنو قینقاع ته ورکو ځکه دغه قبیله د يهودو دا هغه و چې د دوی په خطه او د دوی په زون او په بلاک باندې به مسلمانانو زنانه تیرې دي نو دوی به بد ریمارکس ورکول، دوی به بد خبرې ورکولې. حتی چې یو ورځ په بازار کې یو مسلمان زنانه باندې یو يهودي حمله وکړه او د هغې کپړې یې وشلولې، د هغې ډرس یې وشلو. یو مسلمان موجودو هغه يهودي قتل کړ ځکه دې سره خو سړی انسټیګیټ شي بیا سړی په جذباتو کنټرول نشي ساتلی. هغه مړکو يهوديان را پاسېدل او دا مسلمان شهید کړ. صبر ځین کړه. پیغمبر علیہ السلام دې بنو قریظه ته وې دا بنو قینقاع ته چې ابتدا تاسو کړی دا. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل متصابان ما قاله فعل الاول منهما. دوشکنزا والا کسان چې یو بل تشکنزا کوي لوی وبال او ذمہ داری په هغه کس ته چې دا رښتیا دي شی ابتدا کړی دا چا دا شی شروع کړی دی. لہذا پیغمبر علیہ السلام بنو قینقاع ته وې چې دا فتنه تاسو انسټیګیټ کړی دا فتنه تاسو شروع کړی دا. حضور علیہ السلام د هغه د کورونو تلاشي وکړه، سرچ وکړه. هغه سلور زره اسلحه جمع کړی و د دې لپاره چې په مسلمانانو به حمله کوي چې کله موقع په لاس رااله. لہذا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې انساید دی سټیټ پر ریاست کې دنه مونږ د سیسو والا نشو پرې خو دی. لہذا هغه ته حکم وکړو چې تاسو دا ځای پرې دی اوسئ. هغه یې وستل د مدینه منورې نه هغه د شام علاقې ته لاړل. دا یو خبره. دویمه خبره دویمه قبیله و بنو نذیر. اردی بنو نذیر یو مالدار سړی او کعب ابن اشرف یهودیو. کعب ابن اشرف
ایکچولی بنیادی طور یهودی نو، بنیادی طور خو عربی خو یهودی شویو، خو چونکه مالدارو لہذا دغه قبیله چې هغه د طرف نه د مور وا دغه قبیله د خپل فرد وګرځو او نه صرف خپل فرد مالدارو نو د هغه مشر دی. د همیشه د مکی مشرکین سره رابطه ساتلې د پیغمبر پر ضد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام پر ضد به د سیسی او کانسپیریسی کولا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو درې واره د پویولو کوشش وکړ، خدای پویدو والا نو، د پویدو والا نو، بلکې یو وار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سټیټ په یو مسله د دې زون تلاړو چې دې سره خبرو کې دینه ډیماند کوي یو هاو ټو پټ یور اون شیر اپ ډیوټي اینڈ ریسپانسیبিলিټي. نو د کعب ابن اشرف او د مرګرو د یو پلانینګ وکړو چې پیغمبر علیہ السلام راشي نو د دې دیوال لاندې به کېنو. تاسو دیوال وایي څنګه؟ د دې دیوال دې سوري ته به کېنو او د شان فلانه او فلانه هغه بر دې زوړ دیوال لا یو غټ راک لټیلور کې پیغمبر باندې را پریوزي صلی الله علیه وسلم او دنه مون خلاص شو. خبره ده کړه. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله القلار نه صرف دا چې هغه د خپل ریسپانسیبিলিټي پوره کولو انکار وکړ، بلکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین راغې د لاس نه ونیسو وې پاسه او چې پاسه ده دا وګوره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر ته حکم وکړ چې تاسو به د عمل پرې دی د ځای نه بځئ، سیریا و پرې دا مدینه و پرې دی سیریا ته بځئ، خیبر ته بځئ. لہذا هغه هم وېستل، هغه هم لاړل آلتا. خو به هر تقدیر دا سازشونه او کانسپیریسی او دا دسیسې د ډېر ابتدا روانې وي. مشرکین مکه هیڅ داسې موقع چې په هغه کې پیغمبر ته ټربل پیدا کېدی شي، مدینه ریاست ته ټربل پیدا کېدی شي، هغه هیڅ داسې موقع ضایع کول نه غوښتل. هغه وی چې ایکسپلایټ اینڈ یوټیلایز اٹ ټوټلی، چې دا مکمل طور یوټیلایز کا او مکمل طور استعمال کا. لہذا ابو سفیان هغه د گرین د غلې یو قافله د شام د لارې راوستا چرته مکی معظمه ته. غیر مکی معظمه لوی تاجر 500 اوخان دک هر قسم شي نه پکې، هر قسم شي نه پکې. د دغه پلانینګ په اساس د یو سړی د ځان نه مخکې مکی معظمه ته ولېګو چې ته مکه کې خلکو ته وایا چې محمد رسول الله او داغه مرګري هغه پلان کوي چې دا قافله لوټ کی، دا قافله دا لوټ کی او خلک مړ کی. هغه سړی چې راغی هغه د خپل اوش غوګونه کټ کړ، خپل اوش غوګونه کټ کړ او خپل کپڑے یې اوشلولې او په سر خار یې چولې او وی هلکنا تباشو هلاک شو. مدینه والا مسلمانان هغه لګیا دي زموږه قافله لوټي فواغوسا، حالانکه دا درو خبرو زمونږه امداد وکړي. ابو جهل په ټولو قبیلو کو منادي وکړه چې ویپن تیار کړي، کسان تیار کړي، سولجرز تیار کړي، زوبا او گویا جنگ بکو. اس قافله هغه خپل لار هی بدل کړه. پیغمبر علیہ السلام ته انفارمر خبر راوړو چې داسې یو دسیسه کړی دا، داسې یو غلطه پروپاګاندا کړی دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی چې انف از انف، کافی وشو، اوس بس کول غواړي. لہذا 314 کسان دای تیار شو. داسې حالتو نیولی اسټیبلیش سټیټ چې صرف یو کال په تیر شو، سوره یو کال، نه پیسې شته ورسره، نه اسلحه شته ورسره، نه کافی سولجرز ورسره شته. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی کداغه چې خاموش کینو نو دې ټول وی دی اینډ اف اور سټوري، دا به زموږ سټوري بس اینډ ختم بشي. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 314 کسان تیار کړل مسلح او ځان سره واغسل. هغه جانب نه ابو جهل 1000 کسان را تیار کړل، دای سره صرف او یو خان او 3 ور سره اسونو او یو شام او 3 ور سره اسونو، د شمار یو سو توري ور سره، نور معمولی غشوي ورته غشلیندو ور سره. دغه دوی ټول اسلحه وا، خدا الله اعتماد ور سره. البته حضور اسلام دای سره مشوره وکړه چې څوک په دې فلانی روډ باندې چې نیک روډ د مکه معظمه نه مدینه منوره ته په دې روډ باندې لشکر را روان دي، آر بی را روانه د ابو جهل په مشرۍ کې.
او د میډیټرینین په سایډ باندې هغه قافله روانه د مکې طرف ته سوکو دا قافله فالو کو ځکه چې فتنه خدای جوړه کړې ده او کنه دا آرمی فیس کو نو څه خلکو وي چې جی اسلحه نشته کسان نشته نو خبر دی چې قافله فالو کو دا به صرف ګرین نه لیکي با اسلحه هم وي سوي پکې اسلحه پکې هم وي خو پیغمبر علیہ السلام او د نور خلقو اراده داوا چې نه بس let's look into that will be the end of our story or their story and the first impression will be the last one which دې طرف باندې زو چې دا کوم آرمی را روانه ده دا آرمی فیس کو او الله تعالی هم دا غوښتل چې دا آرمی فیس کوي نو سوچو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کله ال تلاړو یو سکیچ جوړ کو یو نقشې جوړ کړه چې سواره دی ځای تیر انداز دی ځای تورے والا دی ځای کیمل رائڈرز دی ځای گویا کیمل ریو ہوتا ہارس رائڈرز دی ځای او داسې به جنگ پلان کو یو صحابی دی خباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ دا هغه نامه ده هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته برائے کا ام بامر الله عز وجل دا کومه نقشه چې جوړه ده دا تا په خپل رائے جوړه کړی ده کدا د خدای حکم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا زما خپل رائے ده دا زما خپل اوپینین دی نو حضور علیہ السلام ته غوې ویجی زما ذهن کې داسې راځي چې کدا نقشه او دا سکیچ او دا پلان مونږ داسې جوړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن شپه پلان په هغه انداز باندې چې خباب بن منذر ورته ویلو د شپې پیغمبر علیہ السلام په خپل ټینټ کې دی منځ کو عبدالرحمن ابن عوف گارد کو په دروازه باندې ورته ویل الله يدخل علی الليله احد نن شپه ګوره ما باندې شکر دن نشي حضرت عمر راغه د شپې ویجز لک حضور کته شم ورته اجازه نشته هغه یې زبر دې دو لرګو میس کې وګورم چې هی از اوکے I will be satisfied چې هغه وکتل چې پیغمبر علیہ السلام لګیا دی عبادت کوي بس satisfied چې nothing happened to صحیح no fear and no worries بیا حضرت ابوبکر راغی هغه عبدالرحمن ابن عوف ته وې زه پیغمبر علیہ السلام ته ورځم عبدالرحمن ابن عوف ورته ویجی حضور ویلی چې ما ته نن شپه څوک مرا پریدا حضرت ابوبکر ورته لست باحد زه خو څوک نیم زه خو څوک نیم یعنی ته زما ریلیشن یا زما کنیکشن یا زما دوستی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دینه خو واقف دی لہذا هغه ورننه وته حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله او دعا کې دا وی چې اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا او الله کتا دا جماعت هلاک نو د دینه بعد بزما کې تاسو فنوم ونه خلی ځکه چې دا هغه خلق ته چې د دې د وجب اسلام خوريږي دا هغه خلق ته چې د دې د وجب اسلام خوريږي دای په فاونډیشن کې دي دای په بیس کې دي او د دې بیس کې حضور لپاره خلک چې له قرباني ورکول دي نو چې قرباني ورکی بیا هغه باندې یو بلډینګ روان شي او هغه بلډینګ بیا دور اسټابلیش شي چې بیا څوک ور سره سکولې نشي حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله لاس دومره اوچت کړ چې دا په وګو مبارک باندې کمکلو کې عباب راتوا تاسو ورته چپانه وای هغه چپانه تلاندې پرې وتا حضرت ابوبکر روچت کړه وګي ورلواچولا وحسبک الان فان الله وعدك النصر خدای تاسو سره د امداد وعده کړی دا بس دې دغه کافی دی خبر دین کړه او سباله جنگ شروع شو د عربو دا طریقه وا چې دای په د جنگ باقاعده اوپننګ کو نو د یو طرف نه بس کسان راوتل او आवाज به وک حل من مبارزین څوک مقابله والشتا درې کسان د مشرکین مکه طرف نه راوتل عتبہ شیبہ او ولید عتبہ لار دی شیبہ دای زوی دی ولید دای رواره دی نو دا درې والا راوتل او دوی مکمل طور په هغه آهنی لباس کې په آهنی جامه کې یعنی جامه پوشو وی حل من مبارزین څوک سم مقابله لپاره نو د مدینه د انصارونه درې کسان راوتل دوی ورته من انتم تاسو څوک هغه خپل انټروډکشن وکړه ځکه این جامه پوشو هغه خپل انټروډکشن وکړه دوی ورته لسنا نريدکم مونږ تاسو نه غواړو انما نريد اخواننا مونږ خپل رونه غواړو یعنی هغه امیګرنټ د مکه معظمه چې د مکې نه راغلي دي او مدینه کې سټل شوي دي
نو دوی خو واپس لاړل ځکه داسې نو چې بل دغسې بلا وجې پې جنګ کړه ځکه دا خو د غیرت خبره وه. صحیح. هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام از خود درې کسان هغې منتخب کړل. یو حضرت حمزه خپل ترې، یو حضرت علی د تره زوی، یو حضرت عبیده دا د بل تره زوی دی، عبیده ابن الحارث. حمزه راغی عتبه ته او علی راغی رضی الله تعالی عنه شیبه ته او عبیده راغی ولید ته. حضرت حمزه باندې هغه گزار وکړو د پډال واغسته او چې حمزه گزار وکړ په ناغې ځای کړ پریوته او دغه معامله حضرت علی خپل مقابل سره وکړه. هر چې عبیده او ولیدو دا غي په میاس کې د تورو د گزارونو تبادله وشو، دواړه زخمان شو. حضرت عبیده په خپل لګیدو، دلته دوی خپل کار ختم کړو، بس دوی دواړو په هغه یو الله اکبر وکړو او بیا مخ په مخ جنگ شروع شو. الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه، نصرت وکړو 15000 فرشتو سره. سورہ سره 15000 فرشتي الله تعالی راولېږلې. رستو دا ذکر دی او ډېر لوی اموال غنیمت هم ورته ملاو شو، سپوایلز اف وار. الله تعالی فرمایي چې ذکر خپل دشمنان او استاد دشمنان تبا کوم، داسې د بے سر و سامانه حالت کې غي ذلیل او تبا کوم. تاسو بشمیرم لګي، اسلحه به در سره امني، تیارې به هم خني، خو به تقدیر چې اعتماد په الله وي خدای به مو هیلپ کوي. قد کان لکم آیتن تاکک سرا و تاسو د پارا آیتن یو نمونا فی فیتین پاغتو عساکرو کی فی امانا گروہ حزب التقطا چی دوال یو بل سر مخ پا مخشی فیتن یو ڈلا تو قاتل فی سبیل اللہ جنگ کو پلارد اللہ کے و اخرى کافرتن او بل ڈلا کافروا یرونہم مثلہم چلی دلی دوی مثلہم دو چنخ پل رأی العین پظاہر نظر کی. نو پظاہر نظر کی اگرچہ وہ اغی یو ضر خو مسلمانان تا صرف دا شخکاری دل لکه د خپل ځان دو چند یعنی لکه شپک سوا. صحیح. نو اس کدا ورته ښکاري چې زر دي بیا خو یو په درې دي، ممکن ده چې سم مسلمانانو حوصله کمزورې شوی وي، خو چې وی صرف یو په دوه دي وی کین هینډل اټ، مونږه هینډل کولی شو. لیټس گو اهیډ. یرونهم مثلهم رأی العین او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې او قتل همدغه معامله سورہ انفال ته ورشي. جان کې قاضي صاحب ما لږ تجربه چې بیا د مصطلح تشکل پیغمبر خپل خبار بن المنذر چې کما مشوره ورکړه همدغه انداز باندې ودا هغه وخت سره ډیره مناسبه. آیت نمبر 23 ومکتا ادریوریکوم اللہ یا کاغا چی خودتا تا دوی لرا اللہ تعالی فی منامکا پخوستا کہ وہ پیغمبرا قلیلا لگ خدای تا تا پخوب کی دوی اخل چشمیر کی لگ دی ولو اراکم کثیرا اک خود لے تا تا دوی کثیرا دیر لفشلتم نو تاسو با نامردی کرے وا. فشل مانا نامردی، ہمت موبائل لگ تو سلبوں بیل لیوا لفشلتم نو تاسو با نامردی کرے وا ولا تنازاتم استاسو با جگڑ پیدا شوا اختلافوں پیدا شو فی الامر پدے معاملت جنگ کے چکوئے کہ واپس سو ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی بچ کری تاسو انہو علیم بذات الصدور تاکہ سر اللہ تعالی غالم دے پرازن دزل باندے چی سوک اللہ دا پارا دی اور سوک شیطان دا پارا دی. دا خو بالکل داس لکن نئے واقع ہے.
وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ آیات کاغا یُرِیکُمُهُمْ چی خودل تاسو تا دوی لرا اللہ تعالی فَالْتَقِیتُمْ چی کل مخبمخ شوئی فی اعینکم پسترگستاسو کے قلیلا پشمیر کے لگ نو مسلمانان تو ہم دی استرگ کے داس کہے لگا چلک خلق دے صحیح نو دی ہمتیان چی وی کین ہینڈل وی کین لیڈ وی وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اکم اخکار کولی تاسو فی اعینهم پسترگو دوئے کے ذکر اغیت هم دا مسلمان دا خون کم خنور ورطم کم اخکار کرو چی اغوی دا اتیاسل کسان دی بزر بزران خلاص کرو چی اغوی منو تختی ذکر یو گروپ تختی یا بل گروپ بیا خو فیصلہ نکی وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا دَدَيْدَ پارا چی فیصلو کی اللہ تعالیٰ دیو کار کانا مفعولا چی اغا مقرر شویو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ خاص اللہ تعالیٰ تا تُرْجِعُ الْأُمُورَ واپس کوئے شٹول کارونا نوس اللہ تعالیٰ دے زیم ذکر کئی نمنی سبق کی واپس نمنی سبق طرف سے قد کان لکم آیت فی فیتین تاکک فرا تاسد پارا ویوغت نمونا فی فیتین پاغ دو گروپنو کے التقطا چی دوار یو بل سر ملاوشو فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلا دے جنگ کو پلار دا اللہ کی و اخرى ابل ڈلا کافر و یرونہم چلی دلی دوی مسلم تو چنلق پل رأی الغین پظاہر نظر کی رأی الغین مانا فظاہر کتو کہ ورطا صرف دوچن اخکاری در حالانکہ وہ دیر واللہ یؤید بنصری اللہ تعالی تائید کے پیمداد پل من آغا چا سرا یشاو چی اللہ غواری ان فی ذالکا تاکی سرپ دے کے لعبرتا عبرت لولی الابصار دکتن کو خلق دپارا امدغ صورت کے لگ مخی آیت نمبر یوصل درویش وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اتاکک سرا امداد کرو تاثر اللہ تعالیٰ ببدر پبدر کے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تاسو اذلتن اذلتن دا اذلہ مانا لگوئی ہم پشمیر کے عدد کے اور لگوئی پا اسلحہ کے ہوں فاتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا لعلکم تشکرون دا دید پارا چتاس شکر گزار جوشی استقول للمؤمنین آیات کا چتاوی مومنانو تا الان یکفیکم آیا کافی بنی تاس دا پارا ان یمدکم ربکم چستاسو مددو کی رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریوزر فرشتو بانلے منزلین چرا کزول بشید آسمان بلا او ان تصبرو کتاسو د صبر استقامت مزارو کا وتتقو ازان مبچکو ویاتوکم من فوریم حاضر اور راشد تاستا پدا وقت یمددکم ربکم امدادو کتا سررفتاسو بخمسط آلاف من الملائکہ پپنزوزر فرشتو بالے مسومین چی اغیبا پا اسن سواری نشاندار اسن بیرو سرا نشاندار مانا یعنی سپیسیفک مارک ہوئی جاگی وما جغلہ اللہ انہو گرزول دا غدد فرشتو الا بشرا لکم اللہ تعالیٰ نو گرزور دا غدد الا بشرا لکم مگر خوشحال استاسو ولتطمئن قلوبکم اور دید پارا چی مطمئن شزون استاسو پا دیبانے ومن نصر الا من عند اللہ اند مدد مگر جانب دا اللہ نا الغزیز چی اغا زبردست دے الحکیم حکمت والدے اس اللہ وی دا امداد میں سر پاروک
لیقطع طرفا من الذین کفروا چې الله تعالی کټ کی او هلاک طرفا یو حصہ د کافرانو او یکبتهم یا ذلیل کی فینقلبوا خائبین ادی خائبین لوزر شي خائبین نو الله تعالی واقعي یو حصہ کټ او یات مردار شو او یات مردار شو او یات قیدیان شو فسلګونو ته زخمیان شو فسلګونو ته زخمیان شو او دای ذلیل او تختل کم طرف ته مکی طرف ته مکی طرف ته سورہ انفال ته وار 42 سے لوزرز قوم قتل آیت نمبر 309 کما اخرجک ربک من بیتک لک چراوست او تعالی پروردگار ستا د کور ستانا بالحق د حق کار په غرض باندې الله تعالی وای او کته آیت امدلا آیت دراوست یو ثلاثه کما اخرجک ربک من بیتک لکه چې راایسته او تعالی رب ستا د کور ستانا بالحق د حق کار د پاره وان فریقا من المؤمنین اتاک فرا و یو جماعت د مؤمنانو لکارهون خوشالنو بدمنون کیو دیلا یعنی هغه ډیر ذهني تور تیار نه دي جنتا ذهني تور دي جنتا الله تعالی وای ما تر اوسته او پیغمبر سره د ملګرو دی او حق کار د پاره چې نن یو خبره د بس اخاب فیصله کوي یو خبره د فیصله کوي یجادلونک فی الحق یغی تاثر جگڑ کولا پا حق خبر کے بعد ما تبینا پس دا آغے چی دا واضح شوا او دا سی جگڑ دا سر کولا یعنی غی دا سی نوتیار کانما یساقون الی الموت لکا چی دی پا زور بوت کے شی مرگ طرف دا وهم ینظرون و دی مرگ تا گوری دیکھو دا سی نوتیار لکا چی جنگ دے مرگ دے لکا چی جنگ دے مرگ دے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آیات کاغا یعدکم اللہ چوادکو تاثر اللہ تعالی احدى الطائفتین دیو دو جماعتنو اللہ تعالی ہوئے چه وعده زما دادا چه کتاسو کاروان پسی زی نالتا بام غالب یی که لشکر مخی تا زی دلتا بام غالب یی نو چه کلا خدای ہوئے نو بیا خبر دار چه داکم زورور دی دی مخی تشا صحیح تو گیٹ ریڈ آف دی ادرس وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ چه دا بتاز پارے وَتَوَدُّونَ تاسو خُخْتَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ چه دا بے اغزی شوکت اغزی تو تاسو هم اغزی وای زوز چه دا بے زوز ڈالا نو بے زوز ڈالا کم ہوا کاروان صحیح ای طرح زوز نو کنا زوز مانا اصلا ای کو جنگ دا پار نور آگلی نو تاسو دا غوتل چه دی بے زوز فصیلر شو وتودون ان غیر ذات الشوکا تاسو غختل چې دا بیزوز خلق تکون لکم داد ملاو شتاستا ویرید الله الله تعالی غختل ان يحق الحق چې حق ثابت کې بکلمات پخپلو کلمو یقطع او کټ کی دابر الکافرین جرد کافرانو ليحق الحق چې نتیجه دا چې حق ثابت کې ويبتل الباطل اباطل باطل کې ولو کرے المجرمون اگر چې مجرمان دا بدمنی تستغیثون ربکم یاد کا آغا تستغیثون ربکم چه تاسو امداد وقت فریاد مکو پروردگار خلطا چه واللہ تزمونگا امدادو کی فاستجاب لکم نا اللہ تعالیٰ تاسو سوال قبول کو انی ممدکم چه زبتاثر امداد کو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو بانی مردفینا دائی بیوب الپسیر آروانی زر فرشتے دا به بل پسیر اروانی مثلا د 5 گروپ کې یا د 10 گروپ کې دا گروپ راغی دا گروپ راغی دا گروپ راغی دا گروپ راغی د دې یو نفسیاتی اثر دی د دې یو سایکولوژیکل افیکټ دی نو ابتدا کې یو زر فرشتے راغلي په دویم نمبر 2000 نور راغلي 3000 شوي او په دریم نمبر 2000 نور راشي نو آل ټوګیدر 15000 شوي چې کوم الته سورہ آل عمران آیت کې تیر شي
وما جعله الله الا بشرا لكم، اللہ نو گردول دا نزول فرشتو مگر خوشخبری ولی تطمئن بی قلوبکم، ادید پانا چی مطمئن شدے سرزون استاسو، ومن نصر الا من عند اللہ، انو اصل امداد مگر دا جانب دا اللہ نا، ان اللہ غزیز الحکیم، تاکہ سر اللہ تعالی زبردست حکمت والا دے، اذ یغشیکم النغاسا امانتا منہ، یاد کا آغا یغشیکم النغاسا، نو دا نغاس لکه سړی چې ودنی خدا چې موږ ورته جوټه واله، تا جوټه وای ورته لکه سړی باندې اصل کوبره سو ورته اسما دغه اسما، نو د اسما موږ ورته پرکالی وایو، زمون پښتو کې ورته موږ پرکالی وایو. نو سیو سړی چې په غم کې وي تکلیف کې وي ادا لږ غونډه خوب ورشي، نا غم او تکلیف 80% یا 90% ختم شي، 10% بیا هندل کول شي. صحیح که خو څه تکلیف وي نو دوه طریقې دي، یو د هغې لپاره یو فزیکل یو سپریچوال، یو فزیکل یو سپریچ. نو فزیکل دا چې که خوب نه درته یو ګولی واچوه چې لږ وده شي نو دا ټینشن به ختم شي، دا یوه. او نمبر دو سپریچوال او دس وکړه ادو رکعته مونځ وکړه، نو بس الله به دا مشکل آسان کړي. دا ښه نسخه ده. اذ یغشیکم النغاس، آیات کا آغا چی پٹولی تاسولا ان اذ یغشیکم چی پٹول تاسولا اللہ تعالی النغاسا پا ایزم بانے کور اکڑی تاسو، غشی غشی مانا پٹول یا کور کول، چی کور اکڑی تاسو النغاسا پس بانے پا ایزم بانے، نو چی ایزم در باندرا لا غم ختم شو. امانتا منہو دا سبب دا تسکین و دا اطمینان و دا امن و دا جانب دا اللہ دا یوا دا یوا. نو دې سره تاسو ته منټل پیس ملاو شو، څه چل منټل پیس ملاو شو. او د فزیکل کنوینینس په حواله باندې، فزیکل کنوینینس په حواله باندې الله تعالی باران را نازل کو، ځکه کوم طرف ته چې دا مشرکان چې کوم طرف ته وو نو هغه ځمکه په هوا، هغه ځمکه سوا یعنی سخت ځمکه وا، او کوی هم الته، کوی د اوبو هم الته. صحیح. او صحابه چې کوم طرف ته لاړل دا ځمکه سپینه شګه وه، تاسو وایئ شګه وه، نو دا سپینه شګه دی کې خو نه اس منډوالی شي نه پکې انسان منډوالی شي. صحیح. خپې پکې خوریږي. صحیح. دویم دا چې اوبه نه وي نو مسلمانانو زړه کې مختلف وسوسې راتلې، یاره داسې سرکمسټانشل کنوینینس زموږ دپاره نشته. صحیح. نو دې سره هم سړی کمزوری کېږي چې سرکمسټانسز ښه نه دي. نو الله تعالی د شپې دومره باران وورو چې هغې طرف ته مټ جوړ شوه، اخو په خزمه کوه نه هلته څه جوړ شو، هغه سکټې شو نو سلیپري شوه، د دې لپاره سلیپري شوه. اره دی دا خو هیله سخته شوه، خپې واغسته د دوی دا خو څه شوه، هیله سخته شوه، خپې واغسته. او بل دی کې داسې ډونګي ډونګي ځایونه شګو کې نو هغې کې اوبه ودرېدې بالکل فلټرډ واټر، کوم قسم واټر فلټرډ واټر، نو بس هغې سره خو یو کوي او دی سره خو لس پنځه د شل ځایه اوبه ودرېدې، نو دی خپل لوښي ډک کړل، خپلو څاروو او اضافي اوبو خلکو غسلونه کول، وی مزه ده داسې اوبه چېرته پیدا کېږي. صحیح شو. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره منټلی مې در باندې خوب راوسته چې دا وریز مو ختم شي. صحیح. او فزیکلی باران مې در باندې وورو. صحیح. نو یو خدا چې ځمکه درته پخه شوه، او دویمه دا چې هغه کوم ډوغلونه په هغې کې اوبه ودرېدې ستاسو استعمال لپاره. اذ یغشیکم النغاث امنة منه، یاد کا آغا چی کور کولو تاسولا ان اللہ تعالی النغاثا پا ایزم باندے امانتا منہو دا سبب دا تسکینو دا اللہ جانبنا وینزل علیکم انازلو لی اللہ تعالی تاسو باندے من السماء دا اسمان ناما انبو لیتوحرکم بہی چی اللہ تعالی پاکی تاسو دیو بوسرا ویدھب عنکم اللہ تعالی رکستاسونا رجز الشیطان، اللہ تعالیٰ لرکستا سنا رجز الشیطان نجاست شیطان وسوسے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اچھا اللہ تعالیٰ مضبوط کی زون استاسو وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامَ مضبوط کی دی سر قدمون استاسو اِذْ يُوحِي رَبُّكَ یاد کا آغا چی حکم کولو رفستا الالملائکہ فرشتوتا انی محکم چزتا سرین فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا نو مضبوط کئی انکریج کئی، ثبتو میں انکریج کئی، ہمت ور کئی، منگا ہمت دادن پرتی کی وجہ سے ہوئی ہمت دادن، ہمت ور کئی، حوصلہ ور کئی، کریج ور کئی.
کرج ورکی آکا سانتا چی ایمان راوڑے دے سولقی فی قلوب الذین کفروا زبواچوں پزروں دا کسانو کی چی کفر کردے الروبا دہشت فضربو فوق الاعناق تاسکوئی وہی خلق مسلمانوں تا اللہ تعالیٰ ہوئی چی وہی پا جنگ کے خلق فوق الاعناق smite at their necks سٹ والا ہوئی وضربو منہم کل بنان اللہ سنہ والا ہوئی نو چی سٹتی والا ہوئی نو مڑ بشی اچلاف دے والا او نو فلج بشی چلاف دے والا او نو فلج بشی نو واپس در سے اخبر سبق قد کان لکم آیت تاکک فرا تاسو دپارا و نمونا فی فیتینے پا اغد دو فوجنو کے التقطا چه دوال ملاو شیو بل سرا فیتن یو ڈلا تو قاتل فی سبیل اللہ اغی جنگ کو پلا رضا اللہ کی و اخرى کافرتن او دویم ڈلا کافر و یرونو چی لدلے دوی دیکھا مسلمانان لدل دا کافران مثلهم دو چند خبل رأی الغین فظاہر نظر کی واللہ یقید بنصر اللہ تعالی تائید پا امداد پلبانے من آغا سوچ یشاو چی اللہ اغواری ان فی ذالکا تاکیق سرپ دے کے لعبرتا عبرت دلو للابصار دکتون کو دپارا دلیدون کو دپارا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم خلق چی اللہ پاک اندکاز آف اللہ چی اغی سروس کئی اغی دنیای معاملاتو کی زان دیر نہ انوال کئی ان سینس کہ لاٹ آف ویلت و منی ورسرے وہ چی کلا اللہ را پارا خبر راشد قربانے سے تیاری قربانے تا او ہر چی او سڑے ادروائز بھی ناغوی یرب قربانی و خدا دیر لوی اجر پہ ملائی خدا موٹر بپاتی شی صحیح او دغا کیسل بپاتی شی ادا پراپرٹی وپاتی شي ادا پلازا وپاتی شي ادا بچی وپاتی شي صحیح ادا دیرا شایسته خزه مې دا وپاتی شي سب مصیبت نو الله تعالی دا غي ذکر کوي زین للناس خیست شوی دی خلقتا حب الشهوات محبت د ډیزایر شهوات هغه شی ته وایي چې انساني طبیعت غواړي په حیواني بنیادونو انساني طبیعت غواړي په کوم بنیادونو په حیواني بنیادونو اوس دا څه شی من النساء لك خذشوي والبنين اولاد والقناطير خزانه المقنطره جمع کړی شوی ډیپوزټس من الذهب دسرونا سروزرنا والفضة ادسپین زرنا والخيل المسومة اداسننا المسومة مسومنا نشاندار اسنا نشاندار اسنا دیکھو دا سوچی سائیس وی ورتا اسنو ماہر چی وی اگر تسوئی عربی کے ورطوئی سائیس اگر اسنو پر نسل بانے پوئی کی دا اعلیٰ نسل استے علیکہ سنگا تا ٹیس کرے دے وینا دا پلانے نشانیو گورا دا نشانی دا اعلیٰ نسل دا دے شوتے ہو گورا دا پشو کی چیدہ چل بھی دا اعلیٰ نسل دے دے لکایتے ہو گورا دے بانے چیدہ چلی دا اعلیٰ نسل دے دی سنیتے ہو گورا چیدہ دے ساخ دا سی دا اعلیٰ دے تو وہی نشانات صحیح والخيل المسومة والانعام امواشی والحرث افصل ذلك متاع الحیات الدنیا دا نفد جوند دنیا دا واللہ اللہ تعالی عند اغسر حسن المآب بہترین زائد واپس آئے دے قل تورتا آیا او نبئوکم آیا خبر درکم تاستا بخیر من ذالکم پا بہتر دے للذین اتقو دا پارتا کسانو چی غیر دلی دی اللہ تعالینا عند ربین داویل پارا پنیز درب دے جنات باغون دے تجری چروانی من تحتیا تاغیلان دنیرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدوی پاغے کے وازواج ابی بیانے متوحرتن پاکی کڑیشوے دا سی بی بیانے چنبا اگوی کے منگو تا بلغم وائی دا دے دینا چکم سٹف راوزی دا پودے کم سٹف راوزی دا خلی بدموئی دا ترخون بدموئی حیض و نفاس بول و براز حس شے گندگی و پکنی نبے جبا ناکارئی نبے جب تیز ہے چیزتوئی خاموش کی صحیح ننائن ونون تک ریفون کئی وازواج متوحرت ابی بیانے پاکی کریشوے سورتن او سیرتن پاکی کریشوے سورتن او سیرتن سورت پہ ہم آلاوی سیرت پہ ہم آلاوی
ورضوان من الله ارضامندی د جانب د الله نا والله بصیر بالعباد الله تعالی بصیر کتن کې دې بالعباد بندگان لا واچ کې ویتا الذين كسان يقولون چاغوي ربنا اور رب زمونگا اننا آمنا تاکي سرمونگا ایمان راوړل فاغفر لنا ذنوبنا وبخمون ته گناہوں زمونگا وقنا غضب النار ابد کې مونږ د عذاب د اورنا الصابرين صبر کوون کې خلق والصادقين رشتن خلق والقانتين تابدار خلق والمنفقين خرج کون کی خلق والمستغفرين بالاسحار استغفار کون کی بالاسحار د پیشنمو وخت کی اسحار جمع د سحر ده سحر ته وي پیشنمه ټایم داسي چې خلق تهجد طرف اسي نو دغه وخت الله تعالی आवाज کوي هل من مستغفر حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای ينزل ربي عز وجل كل ليله الى السماء الدنيا هر شپه په دغه وخت کې الله د خپل قدرت په انداز دی نږدې اسمان ته راشي او د आवाज کوي هل من مستغفر څوک بخښنه غوښتون کې شته چې بخښنه ورته وکړي هل من سائل سو غشتون کشتا چې داغه ضرورت پوره کم هل من کذا سو داسه شتا چې هغه سره دا هیلپ او دا سپورټ وکم نو چې کوم شیطان لپاره د خیر وي الله تعالی دا هغه وخت دعا رد کینا او بعض اوقات ته یو دعا داسې کې چې ته ځان د لپاره د خیر غني خدای الله په نظر کې تعالی لپاره د خیر نه ده نو الله تعالی ته به هغه نوم بچ کې شي نه درکې الصابرين والصادقين ارشتن خلق والقانتين اتابدار خلق والمنفقين خرچون کی خلق والمستغفرين ابخشن غختون کی خلق بالاسحار پیشدمو وقت شهد الله گواہی ورکے اللہ تعالی انه چتاکی سر شان دا دے لا الہ نشتر معبود الا هو مگر دغا اللہ والملائکتو فرشتیم دغا گواہی کئی اولو العلم علم والا خلق قائما بالقسط اللہ تعالیٰ پدی حالت کے چاگا قائما حاکم دے قائم مانا ولار دے پر انصاف بانے یعنی حاکم دے انصاف دے لا الہ نشتر معبود الا هو مگر دغا اللہ العزیز الحکیم چی دے زبردست او حکمت والدے ان الدین تاکیق سر دین عند اللہ پنظر دا اللہ کے الاسلام اسلام دے نو دے زائد دو لفظ دی یو دین یو اسلام دا دین لغوی مانا دا دین لٹرل میننگ دین پا مانا دا عمل رازی نمبر دویم دین پا مانا دا معاملے رازی معاملہ لین دین خرصول اغسطل دین پا مانا دا جزا رازی بدل خبدل یا بد بدل ریکمپنسس دوئی دین پا مانا دا قوت و دا غلبے رازی دین پا مانا دا حکومت سلطنت یا دا نظام رازی حکومت یا سلطنت یا نظام سسٹم دا کوئی لٹل مانا دا اور ٹیکنیکل مانا دا دین ٹیکنیکل مانا دا هو النظام الذي جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم چې دا آغا نظام دے آغا سسٹم دے چې پیغمبر علیہ السلام دا اللہ طرف نراوڑ دے یہ ټول ته دین وئی چې کله ورته نظام وي نو دې معنا ده چې د ژوند د هرې مسلې حل به پکې موجود وي څنګه نظام خو وي دی دا چې دې کې فاینانشل پهلو پولیټیکل پهلو فیملی افیئرز انډیویډوال افیئرز بزنس ټرانزیکشنز ټول مسلې پکې موجود وي نو دې څه وي دین وي ورته او دغه دین نمبر اول د الله دین دی خدای وي دا زما دی نمبر دویم دا د ټول انسانیت دین دی ټول انسانان له الله را لګلې او نمبر 3 دا د ټول پیغمبرانو دینو پیغمبران ټول مسلمانانو آدم علیہ السلام سو مسلمان نوح علیہ السلام مسلمانو ابراہیم علیہ السلام مسلمانو موسی او عیسی علیہ السلام ټول مسلمانانو سورہ شورا آیت نمبر 42
ومقتل شرع لکم من الدین ومقتل شرع لکم من الدین شریعت کرد تاز دا پارا دا دین پاس آزبان اللہ تعالی ما آغا دین وصابه نوحن چه داغے حکم کرو نوح علیہ السلام تا یعنی آغا دین تاصلہ سسٹم کرد شریعت مانا سسٹم چه کم دین اللہ تعالی نوح علیہ السلام تور کرد والذی او آغا دین اوحینا الیکا چه منگا وحی کرے تاتا وما وصینا بی ابراہیم او آغا دین چه داغی حکم کرو منگا غیبان ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام تا نقیم الدین چه قائم کے دین ولا تتفرقو فی اختلاف پیدا کوئی پدے کے کبرال المشرکین کبرا مانا سخت دے درون دے ہاں سچے دے ڈیفیکلٹ دے ڈیفیکلٹ تیرے گے مشرکان ہوتا ما تدعو ملے ہے دغ دین چاگے طرف تتاسو بلن ورکوئی تتاس دین طرف تا بلن ورکوئی نبیاد کافران تاثر اس جنگ نشتا وہ چکل دین خبر کوئی ناغی بیادر سر جنگ پیدا کئی اللہ یجتبی الی من یشاء اللہ تعالی را کشکی خبل جانب تجسو کی خوشی ویادی الی من ینیب اگائی کئی خبل جانب تاسوک چسوک رجوع کئی اللہ تعالی طرف تا نو اس دغا آیت دا ثابت اکڑا چیز طول پیغمبرانو دین کمو دغا زمون دین نو ابراہیم علیہ السلام مسلمانو نوح علیہ السلام مسلمان نوح علیہ السلام مسلمان سورہ بقرہ آیت نمبر یوسل ووش او یوسل اتویش وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیات کا آغا چوچتور ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا 21 یوسل ووش چوچتول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت دا بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام ہم ربنا دے دوار دعا کولا اور رب زمونگا تقبل منا قبول کی منگ ندا عبادت زمونگا انکا انتا تاکہ سرت السمیع اوریدن کے العلیم پویدن کے ربنا و رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا اگرزے مونگا مسلمین مسلمانان نو مسلمان دیتا وہ کہ ٹوٹلی سبمیشن کئی اللہ تعالیٰ تا سرنڈر کئی اللہ تعالیٰ تا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دعا کئی چھ خدای مونگا دوارا مسلمانان کی نو دا مسلمان کے دو مانا دارا چھ دا جوان پا ہر قدم بانے مونگا خدای تا سرنڈر کرو نسپت ہو لگے دا چھ ابراہیم و اسماعیل سو مسلمانان ابراہیم و اسماعیل سو مسلمانان رسد دعائی کولا دا اسلام رسد دعائی کولا دا اسلام جواب دویم لفظ دا اسلام اسلام دے دا سلمنا یا دا سلمنا سلم او سلم دا پا دو معنو رازی یو پا معنی دا پیس سلم او یو پا معنی دا ریکانسائی دولا تقریبا یو شید امن او صلح امن او صلح دا سلم دا سلم معنی دا او چکل دا لفظ سلم او سلم لفظ اسلام تی جوڑ کے نو دا اسلام لغوی معنی دا to avail and provide peace and reconciliation چی زان دا پارا امن و صلح اغوالے و بل سے علا امن و صلح ورکی دیر زوج اسلام ہوئی او بیار دغی لفظ اسلام بلا معنی کی گی سبمیشن سشے سبمیشن نمبر دویم سرنڈر مونگا تاسو پلا پختو کے میں استعمال تسلیم شو سرنڈر دریم معنی اوبیڈینس اطاعت نبی عدد دغی لفظ اسلام
ټیکنیکل معنا هو الدین الذي جاء به الانبیاء، دا هغه دین دی چې ټول انبیاء د الله طرف نه راوړل، ټول پیغمبرانو الله طرف نه کوم دین راوړل، تاسو وایي ایت اسلام وایي، ایت څه وایي اسلام وایي. او دغه اسلام بیا ډیفینیشن څه دی یا حاصل څه دی، نتیجه څه ده؟ to avail and provide peace and reconciliation with total submission to Allah subhanahu wa ta'ala. چې امن و صلح حاصلم کی نور ته امور کی او کنډیشن دار with total submission to Allah. د خدای رول بنوای لکه د الله د رول مطابق په ځان لوم امن و صلح غواړي، نور ته هم امن و صلح ورکی. نو دا آیت په نظر کې اوساته، نو حاصل دا شو چې دین د الله په نظر کې صرف اسلام دی، نور شي نه دین نه دی، نور شي نه دین نه دی. څوک ورته نظام ویل شي، ازم ورته ویل شي، سیستم ورته ویل شي، سب هر نوم چې ولا اخلي، خو ته دین نشي ویل. دین د الله په نظر کې صرف اسلام دی، ځکه چې دین هغه د چیرې ویل شوی، دین هغه دی چیرې ویل شوی، وحی شوی د بره راغلی، د بره دغه یو دین راغلی چې دا غي نوم دی اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکہ سر دین پنزد اللہ بان اسلام دے. ومکتا خپل سبق ان الدین، تاکہ سر دین عند اللہ پنزد اللہ اسلام دے. ومختلف الذین، اختلاف نو کرے آکسانو تل کتابا چاہوئی تا کتاب ورکر شوئے دے. الا من بعد، مگر پس داغے جاءهم العلم، چراغ لیو دوتا علم، بغیا بینہم. اللہ تعالیٰ وی دا اختلاف دا صد وجہ پیدا شو، اختلاف پا حق نہ پیدا کی، دا پا زد و پا حسد پیدا کی. نمبر اول یو په حسد پیدا کی، نمبر دویم په ایروګنس، ضد ستوي ایروګنس، نو دا په ایروګنس، او نمبر دو په انوی یا جیلسی باندې پیدا کی. الله تعالی وای دا سوچ وو د یو دین منون کی او یو بل سره دشمنای پیدا کړي یا دشمنای کوي یو بل سره، دې کې د خدای رضا مد نظر نه، د یو ګروپ مد نظر، خو بل ګروپ یا ایروګنس اغسته یا بجیلسی اغسته. صحیح شو؟ لکه څنګه چې یو مرګري ذکر وکړي چې پرسنل ایجنډا به صحیح. ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس دا چراغله دوی ته علم بغيا بينهم، د زد او د حسد پاس اس په میز د دوی کې. ومن یکفر بآیات الله، اسوچ انکار کوي د آیاتونو د الله نه، فإن الله سریع الحساب، تاکي سره الله تعالی زر حساب غستون کې دی. فإن حاجوکا، کچره دوی تا سره جنگ کوي، ریزن کوي د سره، فقلنا تو اسلمت وجهي لله، چې ما تابع کړی د خپل مخ الله تعالی لپاره. ومن اتبعني، او اچام تابع کړی دی چې څوک زما اتباع کوي، یعنی زما منون کې غي خپل مخ د الله تابع کړی دی. وقل للذین اوتوا الکتاب، او آکسانو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، والامیین، او امیانو ته، امیان ان ایجوکیټډ خلک، امیان نو اوتل کتاب دا یهود او نصارا دی، امیین اهل مکه دی، ان ایجوکیټډ ان اسنس، دا نه چې هغه ان ایجوکیټډ د دین په حواله باندې ان ایجوکیټډ، د دنیا په حواله خو ماهر خلکو، دنیوي علومو کې ډېر ماهرانو، دا غي غو بهترین تاجران په ټوله دنیا کې څوک نو، تر انډونیشیا پورې تجارت خورو، تر روم او فارس پورې تجارت خورو، درچا د مکی والا. نو اوس پته ولګیدا چې په بزنس کې خو هغه پی ایچ ډی کړی و، په دنیوي معاملاتو کې هغه پی ایچ ډی کړی و، خو البته د دین په حواله باندې ان ایجوکیټډ. وقل للذین اوتوا الکتاب، او آکسانو ته چې ورته کتاب ورکړی شوی دی، والامیین ان ایجوکیټډ خلکو ته، اسلمتم آیا تاسو سرنډر کوئ؟
فَإِنْ أَسْلَمُوا کدی سرنڈر کو فقد اهتدوا نو ہدایت ومندو وَإِنْ تَوَلَّوْا اکدی مخگردو فَإِنَّمَا نو خبر دادا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ چستاسو ذمہ داری دار رسول خبر واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی واج کے ان کے رد بندگانو ان الذین تاکید سرا کسان یکفرون بآیات اللہ جغ انکار کید اللہ دا حکمنا ویقتلون النبیین اقتل پیغمبران بخیر حق بلا وجہ نو دا سوکو دا یہودیان کافی پیغمبران شہیدان کافی پیغمبران شہیدان کر او آخری پا یو رضبانے او یا پیغمبران او سلور سوا علماء شہیدان کر او یا پیغمبران او سلور سوا علماء سورہ البقرہ وجہ سوا آیت نمبر یوش پہ تو دا آیت آخری حصہ گو رہی وباءوا بغضب من اللہ نباد ذالک بأنہم کانوا داد دے وجہ چودا یہودیان یکفرون بآیات اللہ کم کہتا چینکار کو دا آیتون دا اللہ ویقتلون النبیین قتل پیغمبران بغیر الحق پناہ حقا ذالک بما غصوا دار دے وجہ چی دوینا فرمانے کولا وکانو یعتدون او دوی چی زیادے بے کو وکانو یعتدون او دوی چی زیادے بے کو ندینا فرمانو ازیادے بے کو پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے پیغمبر ہوتے دا کار ناجائز دے ندیوے دنا زان خاصل غاری دنا زان خلاص ورغواړي نو بس هغه شهید کړي سبب شهید به کړي خاصه مون ته دانا روا دي هغه نه روا دي نو چې خلاص ځان ته خلاص دا یو آیت نمبر یو سلیو گور ولما جاءهم رسول من عند الله کل چراغ دویت پیغمبر دا اللہ جانبنا مصدق لما معهم چا تصدیق کون کے ادا کتاب چی دوی سرو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب اغرزول آکسانو چاویت کتاب ورکشوی دے کتاب اللہ دا اللہ کتاب اغرزو وراء ظهورهم رسد شاگان اقبلو کانہم لا یعلمون لک چی دوی نپوری دل نو کتاب شاہد اغرزو اپا پیغمبر بانے حملہ اکڑا اپا پیغمبر دا خدای آگے گویا شہید کر آگے شہید کر یو بلا تم لکھ لاس کرا لینا بلا اتراغی مفہوم دارے استاد راضینا کہ فکلما جاءکم رسول کله چې تاسو تراغه او يهوديانو پیغمبر به ما لا تهوا انفسکم او تاسو ته داسې خبرې کول چې هغه تاسو د خواهش مطابق نه وي هغه تاسو د خواهش پر ضد وي استكبرتم تاسو انکار ففريقا كذبتم یو ډله د پیغمبرانو تاسو تکذیب وکړو چې تاسو چې پیغمبر ویل ته پیغمبر نه وفريقا تقتلون بل ډله مشهیدولا بل نو واحد گویا اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې پیغمبر ورته دا کار دا ناروا دی دا کار ته دا او دا یو کانسټنټ او کنټینیوس پریکټس ته قیامت پورې رواني قیامت پورې رواني خیر والا بومي اشر والا بومي صحیح شو اوس واپس پر سبق ان الذين يكفرون بآيات الله نوګره عاموس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی عاموس هغه شهید
الیاس علیہ الصلوۃ والسلام هغه شهیدون هغه ته تختیده هغه لار غرته تور غورته زکریا علیہ السلام شهید کړ یحیی علیہ السلام شهید کړ مشهور پیغمبران عیسی علیہ السلام چې راغی د پیشن اف جیسس کرایسٹ عیسی علیہ السلام چې راغی یهودیان ټوټلی سرندر شویو د روم سلطنت ته ستم د روم سلطنت ته رومن امپایر ته د دې خپل علاقه سیریا د روم کنټرول کې و او بادشاہ د روم هغه ظالم دای په غلامای باندې تاسو غلامای ورته سلیوري په سلیوري باندې داسې مطمئن شوی چې عیسی علیہ السلام د حاکم ظلم ته ظلم وی چې دا زیاته دي you have no right to rule us صحیح سایس استحقاق ديستا چې مونږ رول کې ادا ته موږ سره کوم ظلمونه کې زمونږ د خلکو رائټس ته سنیچ کړی دی او ډیپرایو کړی دی خبر دین کړه او عیسی علیہ السلام چې دا خبر وکړم د يهوديانو خپل مولایانو خپل کونسل راوست سیرا وست کونسل او عیسی علیہ السلام چارج کو چې دا باغی دی تاسو شه دا باغی دی ریبلیس تاسو باغی ورته بغاوت کړی دا بغاوت سزا سي چې ختمه کړ نو دوی کونسل چې خپل ډیسیژن ورکړ نو بیا د ایکزیکیوټ کولو لپاره یا د امپلیمنٹ کولو لپاره گورنر د روم چې کومو په فلسطین کې دا غنمو پیلاتوس د روم کوم گورنر چې د فلسطین علاقه کې و ها فائنلز د خط خصوص کوي گورنر کوي نو گورنر ته ولېګ هغه په لومبي ځل باندې ریفیوز کړ نه چې انسانیت وو لومبي ځل باندې ریفیوز کړ no individual has any right to express his views سیاست حق د چې اختلاف دې نه پکاره چې وي خو بار ته دې دوی داسې چې بس سټریټجی جوړ کړه چې گورنر مجبور کړ ځانته هغه څنګه د سټریټجی ډېر په خوانه ده چې گورنر د سخت گورنر د سخت کو د عیسی علیہ السلام خلاف دا ټول کیس چې اسټابلیش کړو دا د په 200 خاص ملګرو کې یو سړی باغی شو عیسی علیہ السلام 200 خاص ملګری وایي ته حواریین وایي سوې ورته حواریین سپورټرز دا یو لستکی 200 د ګډوډ کی تاسو بورډم یو لسته نو دوی عیسی علیہ السلام چې کله د مولایانو په خپل ډیسیژن ورکړو نو دې په یو غار کې برکړو سره د هغه ملګری چې کوم د خلاف سلطانی گواه موږ سلطانی گواه وایي چې یعنی د سړي ملګری او د خلاف گواہی شروع صحیح شو انګریزي کې ورته اکمپلیس ACCOMPLICE اکمپلیس نو دا اکمپلیس دې ور سره په دې غار کې بند کړ صحیح او دوی دا ټرای کړل چې د گورنر نه سوالي اپرو او عیسی علیہ السلام په دغه حالاتو کې دغه 12 غنټې چې وي د جړل دنه چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم والله کدا خلق عذابین استا بندگان دې ویل شي یعنی مرضی نه و چې دا خلق عذاب شي وان تغفر لهم فقد وبخل فانك انت العزيز الحكيم استا زبردست قوت دې تاسو څوک تاسو نشي کولای خبره دیم کې رااله عیسی علیہ السلام دغه د خدای ته جړل چاره لپاره دې خلقو لپاره چې دا کوم داغه د قتلولو لپاره د گورنر د اپروول اغستل غواړي فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم خدای ته دې زبردست قوت والے او لوی حکمت والے تاسو کوم تاسو نشي کولای خبر دین کړه الله تعالی د عیسی علیہ السلام شکل او شبه سیمیلارټي یا ریزمبلنس دا دغه پر هغه ملګری واچو او عیسی علیہ السلام خدای ودته ادودو په حالت کې اسمان ته پورته ودایک قرآن کریم بل ځای ذکر کوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ندوی قتل کړه دي نه کروسیفای کړه دي ولكن شبه لهم دې ته سړی کې ریزمبلنس پیدا کړی سورہ مائده کې یا سورہ النساء کې دواړو کې وګورئ نساء کې به یا مائده کې
ان الذين يكفرون بآيات الله یا کسان چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه ويقتلون النبیین قتل پیغمبران بغیر حق پناجایزا ويقتلون الذين قتل یا کسان یامرون بالقسط چې هغه حکم کوي د انصاف من الناس د خلقنا فبشرهم دیت خوش خبر ورکا بعذاب علیم د دردناک عذاب اولئک الذین دا کسان له حبطت اعمالهم چې دوی عملونه ضایع شوي دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین انشتر دوی لپاره مددګاران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ والحمد لله. اخو عیسایانو ډېر خدای دې وکړي ژوند شي خدای دې وکړي ژوند شي. موږ دغه دعا کوو چې خدای ظالمان په ظالمانو ولګوي.